که زراعت نه وي نو موږ به سبزیانې له کومې خوا راوړو، موږ به میوې له کومې خوا راوړو، یا چې دا دومره په لکاو انسانان روزګار چې کوم دی هغه ورسره وابسته دی، هغه به څه کوي که نه. نو زراعت ډېره اهمه شعبه ده. نو په دې حواله سره له ما سره دا وخت زموږ په سټوډیو کې موجوده دی ډایرکټر محکمه زراعت حکومت بلوچستان ډاکټر عارف شاه کاکړ صاحب. ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه ډېره پوهنه لري د زراعت په حواله سره، او له پوهنې سره سره قابلیت هم لري، او دی په دې حواله سره یو تجزیه لري خپله په بلوچستان کې د زراعت کم صورتحال دی. نو راځم د خپل درانه میلمانه خواته درون میلمه څخه به پوښتنه دا وکړم چې په بلوچستان کې زراعت چې کوم دی تاسو هغه ته په کم نظر باندې ګورئ، یا خلک چې کوم دي د دې زراعت څخه کمی فائدې اخلي؟ مطلب دا چې کم فصلونه وي دلته او کمی میوې وي د زراعت. بیا به وروسته دویم سوال خواته هم راځو چې کلایمیټ چینج زموږ په زراعت باندې څنګه بد اثرات مرتب کړي دي. نو چې ډاکټر عارف شاه کاکړ صاحب چې یقینا لکه تا چې ویل زراعت زموږ نه صرف د بلوچستان بلکې په ټوله نړۍ کې یو ډېره اهم شعبه ده. د انسانانو خوراک له دې سره تړلی دی، کاروبار له دې سره تړلی دی. اوس خوراک چې کوم دی هغه سره صحت دی، ټیک شو، لیکن تا د کلایمیټ یا د موسمي تبدیلی چې کومه خبره وکړه زموږ چې کومه د سیمه د بلوچستان مطلب که تا ته چې معلومه ده یو څو ضلعې علاوه اکثر زموږ بلوچستان له ګوادره تر نوشکي په دا علاقې کې چې در واخې دا موږ یو خاص اصطلاح استعمالو په خپل زراعت کې چې دا یو خشک علاقه ده، ایرډ کلایمیټ دی. نو د ایرډ کلایمیټ چې دی څه تاوانونه دي څه فایدې هم شته. اتاوان دغه دی د ایرډ کلایمیټ یا د چې کوم هغه موسم دی دلته بارانونه کم کېږي، چې په کوم علاقه کې بارانونه کم کېږي هلته یو خاص قسم فصلونه کېږي، هر فصل نشي کېدلی. یقینا باران چې کم وي ستا به اوبه ډېرې غواړي. بیا زموږ د اوبو په حواله باندې چې دا زموږ کومه صوبه ده دا موږ بیسن ورته یایي د اوبو په حواله 18 بیسن دي زموږ د دې صوبې. نو له دغه ځای چې کوم دی دا بیسن ودغتې یایي چې له یو ځای له بله ځای څخه اوبه راځي، بیا یو خاص شلیزې بویږي. مثال کې تو زه کوم مثال درکړم چونکې زما تعلق هم له لورلایي څخه دی، لکه دا ناړۍ بیسن چې ورته یایي دا ستا کولو علاقه پکې راځي، ځینې چې دی بورای پکې راځي، بیا داسې واخې د ارنایي څه علاقه کې راځي، ستا زیارت داسې بیسن دی. ټیک شو، دغسې کې بیا موږ واخو هنګول بیسن دی، ستا هغه ژوب دی. نو زموږ دغه بیسن چې کوم دی تا ته ښه معلومه ده چې پخوا زموږ په د علاقه کې زراعت کم وي، زیاتر مالداري وله. بیا زموږ کاریز سیسټم وي، له کاریزه څخه بیا زموږ بجلۍ سولې، له بجلۍ څخه اوس سولر سولې. نو زموږ پر دا د مځکې چې کوم اوبه دي دغه وسایل چې دي پر دې باندې نن سبا ډېر سخت بوج دی. تی وینې ورځ په ورځ زموږ اوبه چې دي لاندې ځي، داسې علاقې هم زموږ غسته چې هغه سره وچې شوې اوبه نشته پکې. خو بیرته هم چې د هر مسلې چې کوم حل دی هغه له پوهې سره دی یا د ټیکنالوژي سره دی. مثال کې لکه دغه ریډیو ده، اوس ګوره موږ دلته خبرې کوو، نه یم خبر تر کومه ځای ده زما خبره په یو سیکنډ کې په منټو کې رسېږي. پخوا به چې کوم دی دا موبایل به نه وي، اوس ګوره انسانان چې دی یو ویډیو ته جوړه کې تر کومه ځای دا ویډیو رسېږي. جی بالکل په لکونو خلک یې او دغسې چې دی که په زراعت کې هم لکه دا ټي وي په ذریعه سو، د ریډیو په ذریعه سو، د هرې مسلې حل سته. داسې نه ده چې اوبه کمې سوې نو بیا به موږ کښېنو. یا اوس ګوره اوبه زموږ کمې سوې دغه زموږ د پیپو والا سیستم رالی په هغو باندې په کار دا دی چې یعنې ته قطراتي نظام یې اپاشي وایي که نه، قطره. بیا که ته راسې ما مخکې ذکر وکړم ما زموږ علاقه چې ده وچه ده، که چیرې موږ دا ټنل فارمینګ استعمال کو، دغه کوډۍ چې موږ جوړه کړي دي د پلاستیک یا د زرغونې کوډۍ چې دی ټنل فارمینګ چې ورته یایي دا زموږ د مسلې حل کېدلی سي. بیا داسې دي پخوا به موږ 1 ایکړ وکرئ دا بادرنګ موږ به کرل هر کال به نو،
اوس تا یو چې کوم دی کښنی غوندې ټنل چې دی بلکې تر نیم ایکړ هم کم دی ستا د 5 د شپږو د ایکړو څخه زیات پیداوار درکوي. نو دا د مایوسي خبره نه ده، صرف دا خبره مه دا دومره غټ تمهید چې ما وتاړي د هغه مقصد دا و چې څنګه مسایل راځي د هغه مسایل دپاره چې کوم دی سرکار چې دی پر هغه باندې ریسرچ کوي، د هغه مخ ته ټیکنالوژي راځي چې او ټیکنالوژي راسي د انسانانو مسایل چې دی هغه به اسانه کېږي. دغسې دی اوس بیا چې دی پخوا زموږ په علاقه کې به یوازې غنم ول، ته اوس ګوره پیاز پسې راله، سبزیانې پسې رالی. نن سبا خو دنیا و دې ځای ته روانه ده، دا خوراک چې دی صرف د نس ډکولو دپاره یا د دې دپاره نه شو پاتې. اوس پر دې باندې چې کوم دی داسې تخمونه راوځي چې هغه کې ستا داسې هغه نیوټریشن چې موږ ورته یایو داسې شیان پکښې وي چې هغه ستا سره علاج هم کوي. مثال طاقتور اجزا ویټامینز وی کیلشیم وی داسې اوس ګوره لکه زینک چې کوم دی داسې دی زموږ د پخواني چې کوم غنم ول په دې کې زموږ د زینک یا د آیرن لکه بچیانو کې نه وي دا د فولاد کمی چې راسي دا پخوا پکې نه ول. اوس ریسرچ دی خواته لاړی چې آیا په کار دا دی چې زه داسې غنم پیدا کړم بل د شي خوراک پیدا کړم چې زموږ د بچی تاسو زموږ د بچیانو دا ټیم چې دی اکد کم وي نور ډېر کمی پکښې وي کمزوري وي. اوس الحمدلله داسې قسمونه زموږ د غنم غراله چې په هغه کې ستا د زینک هم سته د آیرن هم سته چې بجای سي د ګولۍ په ذریعه د دوای په ذریعه هغه پوره کوي. نو موږ وایو یا که دغه خوراک دوی وخوري دغه غنم د دوی دغه کمی هم پوره کېږي. دغسې کې نور هم فصلونه کې دا ټیم پر دا ځای باندې روان دی چې چلو د ګټې د نس ډکولو د لوږې ختمولو کیسه خو پر خپل ځای پاتې شوه. نن سبا و دې خواته هم ډېره توجه ده د ګورمنټ هم پر عالمي سطح هم پر قومي سطح باندې هم چې یا پکار ده چې هر شی موږ په نظر کې کښېږدو. نو الحمدلله کارونه روان دي. البته یو شی چې کوم دی هغه داسې دی چې د وسایلو د څه کمي له وجې زموږ د زمیندارانو او څه چې کوم دی هغه کوم ریسرچ کېږي په کار هغه دی چې هغه ریسرچ ډېر پر وخت باندې زمیندارانو ته که ورسېږي نو ډېر مسایل به زموږ حل شي. واه زبردست ډېره ښایسته خبره تا وکړه. نو دغه تا څه فصلات یاد کړلو په دې کې پټاټې چې کومې دي دا خو ما په خیال پښتنه سیمه کې بلکې بلوچ سیمه کې په ډېره لو پیمانه باندې اوس پټاټې هم کېږي او بلوچستان په خپله پټاټو قابله جوړ شو چې دلته فصلات کېږي. الحمدلله بلوچستان کې ما درته وویل چې یو علاقه خیوچه ده الله پاک داسې یو موسم ورکړی لکه ما چې وویل ګوره اوس لکه ژوب شیراني دا در واخې دلته ډېر بارانونه کېږي. بالکل بیا که زموږ چې کوم دی دا د بلوچي سیمه چې کومه ده دلته بیا موسم دی دلته بیا که بیج وغواړې ډېر ښایسته بیج ستا هغه پیدا کېږي. اوس به زه یو مثال درکړم پټاټو باندې زه راځم چې زموږ دغه علاقه چې د خوزدار ستا خاران ستا واشوک ستا پنجګور دا زموږ علاقې کې چې کوم دي دا داسې علاقې چې چا سره ورته کتل نه. نن دغه علاقې ته خلک را روان دي هلته مځکه اخي د پنبې دپاره د کپاس دپاره ولي دغه علاقه وچه ده هلته په کپاس کې بیماري کمه لګېږي. دا علاقه وچه ده د دې چې کومه هغه داګه ده د پنبې هغه چې کوم دی دا ډېره سپینه وي او ډېره اوږده وي. نو د دغه علاقې دپاره چې کوم دی د هر علاقې دپاره راځي. پاته سو پټاټه یقینا زموږ چې کوم دی تا به نوم اورېدلی زموږ محکمه زراعت ډېر په وخت کې ماته نه دی معلوم خیر چې زه په اکانوي کې لګېدم دا ټایم له ما اورېدلی په برشور کې یو سور ټال نومېدی. ټیک شو دا سور ټال کې چې دی سرکار یو ځای جوړ کړی وي چې هلته دوی به دا پټاټې پیدا کولې. سوال دا پیدا کېدی ما خپله چې موږ راغلو ته وګوره یاره په کار خو دا و چې حکومت دا ځای چې کوم دی یا په مسلم باغ کې جوړ کړی وي یا په کان کې جوړ کړی وي یا په بل ځای کې جوړ کړی وي. خو د هغه مسله دا وله مطلب هغه لاجک یې دا وي چې ولې په سور ټال کې جوړ کړی دي. دلته چې کوم بیج دی پیدا کېږي په ډېره سړه علاقه ده. دا هغه بیج چې پیدا کېدی هغه پټاټې چې بیا نورې پټاټې چې کرل کېدلې دلته دا علاقه سړه وه نو په دې کې هغه سره هغه کوم بیماري ونه سو راتللی چې کوم خصمانان هغه ځای ته نه سو راتللی چې دغه بیج به پیدا کېدی نو دغه بیج ته موږ دا به ډېر صفا وي.
او پنجاب کې کوس کده پټاټې بیچ پیدا کړي او کاړه دا علاقہ چې کومه ده دیپالپور دا ډیر غټي علاقې د پټاټې په والا چې کم بیچ دلته پیدا کړي هلته هغه بیچ نه څه پیدا کول ولې زموږ علاقہ داسې ده دغه سکه چې دی اوس کو ګوره تا بس تاسو وخت په سوشل میډیا باندې اوریدلی وي د زیتون په حواله باندې او جی بالکل امریکا کې کوم مقابله او کڅ نمایش ولې چې اوس زموږ چې کوم دی دا په 86 کې د زموږ بلوچستان ته زیتون رااله بیا په 91 کې زموږ دوه ځای ول په خوزدار کې او په بوري کې کټوي کښنه ځای دی فارم ورتل ته کیمپ هم دی دلته په 91 کې ولګیدل ته یقین منه ز خپل چې موږ به د خلکو ته د درختي ورکول چې د درختي وګره خلکو د درخت نه لګول او د زیتون او مطلب په خپل زرته ما ډیر خلک خبرې کوم چې دا هغه وخت د سنځاوي په بوري کې ولا ما به تر سنځاوي یوړې خلک ته بڑا ټماټه سیب راکا یا انګور راکا دا ته چش راکا چې اوس یو خلکو چې کوم هغه ټیم دومره پوي نه ولا مارکیټ نه وي ګوره موږ خو چې کوم دی زراعت اوس رالي مارکیټ لا چې کوم دی چش پیدا کوي او د کوم مارکیټ د پاره ولې پیدا کوي اوس دا نه دی ته چې شی پیدا کوي اولر به د ګور چش پیدا کوم او د چا د پاره پیدا کوم د کوم مارکیټ د پاره زه پیدا کوم بالکل او زیتون چې کوم دی دا سب چې د نه دی چې د پخلی د پاره دی په بار ممالک کې دا ډیر غټ ډیماند لري ولی لري د سیاسوري زمخ بلکې په جمعې په ورځ باندې د اټلی او ټیم راغلی وي نو هغه سره موږ ناسو دلته په ډیر لوی سطح باندې دلته دا کار دوی کول غواړي نو الله پاک موږ ته داسې موسم را کړی دی له خوزدار زخوینه سي بیا کلات لرسور دی بیا د استا بوري کلاسپلا استا شرانی بارکان استا د خوزدار چې دلته ډیر ښه موسم دی چې ډیر یو خو تیل زیات وزي بل غټه خبر داسې ده چې دا زیتون تیل چې خلک اخی د خاص کر د زیتون زمینداران کچیر د ازما خبر اوري نو دا ډیر اهم خبره ده زیتون خلک د تیل د پاره نه اخی دنیا پاغه کې یو خاص قسم شی راځي کیمیکل راځي فینولیک کمپاوند پولیفینول موږ ورته یایو دا پکې راځي هغه چې څومره پکې زیات وي داغه تیل قیمت زیات وي یا اوس موږ بیا کله چې په پښتو کې دا لفظ نه وي موږ هغه ته یای چې دا خاص پخلی کوي مثلا هغه ته موږ بي بي ایچ سکیل وایو بي بي ایچ سکیل ودغه ول کړي به اسانه کوم پښتو کې چې دوی پر پخلی باندې راسي کچيري تایل دلی وي دا زیتون د سلر غوندي بانجانی سي بیا پر پوخ سي دغه چې کوم دی کچيري ته هغه ټیمز د سلر غوندي بانجانی سي پر نه پخسوي کدا ټیم ته تیل زیدو وباسي تقریبا د سیو سوري زمخ کی راغلی چې د دې به یو لیټر چې دی په 11-12 روپۍ وي یو لیټر پر دغه سټیج کې وباسي چې څومره دا په خېږي په دې کې خو تیل بیا زیات وزي لدغه زخه ل زیتون زخه تیل خو زیات وزي لیکن هغه فائدمن شي چې دی هغه بیا پکې کمول شي اوس کوم زموږ زمینداران دي چې خرڅوي فلحال ټیک دی له وخت سره چې کوم دی دا پوی را روانه ده ماتم په کار دی از د زراعت نماینده یا د زراعت طالب علم چې دغه پوهی زمینداران نو ان شاء الله په دا سیزن کې موږ راځو د مختلف ویرایټیان بل خبره ده په ذهن کې رااله مختلف اقسام ویرایټی دي هر ویرایټی د هر علاقې د پاره نه په کار دادي چې زمیندار هغه اقسام وکړي چې زموږ په علاقې کې دغه د پاره شفا پایدمند وي او مختلف ویرایټیان دي د هر ویرایټی چې کوم خوند دی هغه ټیسټ چې کوم دی دا خو ډیر هغه ترخوي مطلب نو موږ بیا ودغه یی مطلب چې دی بلندینګ ورته بلندینګ دا دی چې دوه درې ویرایټیان ست سرګړي هغه تیل سرګړي هغه خوند نو هر ملک ته چیزي مختلف خلکو ته چیزي هغه چې دی ډیر تریخ هم نه غواړي یو خاص قسم خوند دی داغه خوند مطابق بچی دی تبي ور جوړه نو دغه څه شیان دي حکومت لګیا دی پر لوی سطح باندې هم ان شاء الله پر نېشنل سطح باندې ډېر غټ پروجیکټ راغلی دی پر صوبایي سطح باندې دی ان شاء الله دا کیسه هم پکې روان ان شاء الله زمینداران ته ډېر زر دا معلومات هم ترلاسه سي او ټریننګونه به هم شروع سي